په غونډه سره چې دی نو ټولو ته سلام علیک. بیګا تیمور کمال ټلیفون وکړو چې یاره دغه شان موږ یو تنظیم دی او هغه تنظیم کې نو شاملېدل دي په هغې میټینګ دی. ما ورته ما تیمور کمال چې ما څنګه مې د علاقې دپاره د سټرګل دپاره د علاقې د مسایلو دپاره چې سم داسې چې دی نو مطلب دی کېږي موږ رستو شوي نه یو مخکې هم او اوس هم حالانکې په فیوچر کې هم چې دی نو مطلب دی موږ کوشش کوو چې دا یو دغه پاتې کړو او سټرګل چې دی نو هغه ډېر بیکورډ علاقو کې چې دی نو دا سټرګل شروع دی. موږ که باجوړ ته وګورو که موږ سوات ته وګورو او که موږ چې دی نو دا شان میرانشاه او وزیرستان او دغې علاقو ته موږ ګورو دا خلک راپاڅېدلي دي او د خپلې علاقې د تحفظ دپاره یو تنظیم او هلې ځلې کوي. او تیمور کمال یو خبره وکړه چې د تحریک دپاره چې دی نو د تنظیم ضرورت لکه نی دا ټول په شریکه سره کار کوي. دا لکه څه حده پورې چې دی نو مطلب دی زه دې سره متفق یم خو بغیر د تنظیم نه کار نه چلیږي. دا ټول ملګري چې دی نو چېرته هم یو ځای چېرته نشي تللی هغه تنظیم به ځي مخکې به ځي هغوی به چې دی نو دلته نه چې کومه ایجنډه پاس شي کوم تجاویز راشي هغه به چې دی نو عملي شکل ټولو علاقو کې چې نو موږ رسو. نو د تنظیم په هکله چې دی نو زما دا دغه دی زه یم چې وي دی خو دا ده چې لکه چنده د هغې دپاره دا مست فنډ دا مست دی. هغې نه وروستو چې دی نو بیا که تاسو هغې بیا په دغه کې لکه د الیکشن په ترو سره چې دی نو بیا هغه یو دغه راولئ تنظیم راولئ یا چې دی نو کنسنسس باندې راځي اتفاقي رایې باندې چې څوک مطلب دا دی لکه هغه بیا مخکې کوي ټاکي چېرې دا کار دا مشر چلولی شي. زما ملګری ناست دی شرف الدین مونږ ډېر ښه یو ځای نوخار کې اوس په بو تحصیل کې چې دی نو ناست یو. دا ډېره زه چې دی نو دا ډېره د لکه زه اپریشیټ کوم دا اپریشیبل خبره ده چې دا د مختلف کلو د مونږ د علاقې په مخکې ځل ما خو چېرې میټینګونه خو کوو خو په مخکې ځل داسې یو تنظیم ته یا داسې یو جرګې ته یا داسې میټینګ ته زه راغلم چې هغې کې مختلفو کلو نه نمایندګان ناظمان کونسلران وکیلان هغه پکې راغلي دي. نور چې دی نو مطلب دا څنګه چې دي ملګري ووایي نو د دې دپاره چې دی نو دا سم چې شرف الدین صاحب دا یو څو څلور خبرې کېښوي موبلایزیشن کوم دی نو هغه خو په هر کلي کې زه خپل دغه در کومه ما ته هم ډیټ راکوي چې زمونږ تارو ژبه کې یو میټینګ وکړو او هلته کینو. بله دویمه خبره چې دی نو هغې کې راله د تنظیم خبره باندې ما وکړه چې تنظیم چې دی نو هغه ستاسو اتفاقي رایې چې دی نو خیر دی جوړه کوي. که چېرې اکثریتي کنسنسس رالو میجارټي راله هماغه شان به وکړو. دا چندې خبره هم چې دی نو ما وکړه چې چنده څومره هم چې دی نو اوس لکه زه دیمه چېرې زه 5,000 روپۍ میاشت هم ورکولی شم که د میاشتې وایي دغه شان داسې یو پکې چا به زر ورکوي بلکل خیر دی څه خبره نه ده چې دومره یي چې زمونږ دا ملګري پې اسلام آباد ته تللی شي دی پې چې دی نو پنډۍ ته تللی شي دی پېښور ته تللی شي دی څه خرچه کولی شي باقاعده د هغې خرچې دغه چې دی نو بیا خزانچي چې دی نو کوم زموږ ټریري هغه پیش کړي چېرې دا دومره خرچه شوي ده هغه ملګري چې دی نو هغه پاس کړي. د دې دپاره چې دی نو بیا که دا تاسو په لانګ رن کې چې دی نو دا چلول غواړئ نو بیا دې دپاره یو منشور هم پکار دي. د علاقې د مسایلو د حل دپاره د ټولو نه ښه دغه دی چې د هرې کلي د هرې دغه موږ سره مسایل دي لکه څنګه چې اوس یو ملګري خبره ده وکړه چېرې دا دلته ډېر خلک راګډ شوي دي او دا دي کېږي او داسې کېږي. زموږ د چارسدې د یو ملګري په کور باندې ډکیتي شوي ده فواد خان او د هغه لکه دا یې ماته ویلي چې وکیل صاحب نور ته څه نه وایو خو چې سره سره یې راوباسه لکه مونږ هم محفوظ نه یو
مونږ چې دی نو چې دا وجړلو لار پروټیکشن ایکټ دا پاس شو د هغې دغه به چې دی نو ګورو چېرې دغه به ریزلټس پې سره وځي او څنګه به زموږ دې ملک کې په دې سوسایټۍ کې چې دا کومه سوسایټۍ کې موږ اوسېږو دې کې چې دی نو مختلف الخیال خلک هم شته سیاسي خلک هم شته غیر سیاسي خلک هم شته موږ ته ټول قابل احترام دي ځکه چې کوم سړی هم چې دی نو د علاقې دپاره د مسایلو دپاره چې دی نو هغه تګ و دود کوي نو زموږ هغه خوښ وي چې یاره دا سړی څه نه څه کار کوي زه هم چې دی نو لکه همدغې تنظیمونو کې د کالج نه راغلی یم ما په کلي کې تنظیم جوړ کړو او ډېرو خلکو ته کیدای شي تیمور ته خو پته وه په هغې کې چنده وه نو 2 روپۍ چنده وه جي 2 روپۍ د کلي 700-800 ممبران و هغې کې هغې کې ډېر ښه خلک موږ سره تر هشم خان پورې موږ سره ملګری و تر اجمل خان موږ سره ملګری و ځکه چېرې مطلب دا دی د سره پیسه ډېره که کمه وي نو پکې به ور واچوي نو ټریر به ګورې داسې یو سړی جوړو چې هغه مطلب دا دی ساوند دغه لري حیثیت هم لري چې هغه سبا لکه چا سره هم نه نو هغه ولګوي چېرې زما ولګولې او بیا به خیر دی ملګري چنده راټوله کړي دا زما یو څو تجویزونه چندې وو باقي که دا تنظیم چې کوم دی دا مونږ چې کوم راټول شوي او دا مونږ په علاقه ده وکړو نو زما تر خیاله چې مونږ به د دغې خلکو نه خلاص شو یا چې کوم هر وخت راځي په مختلفو شکلونو کې او په مونږ باندې مسلط کېږي مونږ ته پته هم ني او جی یو سړی تیار شوی هغه راشي او وړوکی ماشوم وی او همغه د موروثیت د سیاست په دغه کې مونږ لباده کې چې دی نو هغه هم راوځي مونږ د دې مخالفت کوو د دې څیزونو چې موروثیت دا صرف چې دی نو په اسلام کې په قرآن پاک کې صرف چې دی نو دا دغه رالی چېرې پلار مړ شي نو د هغه بچو ته او نیکه مړ شي او د هغه نسخو ته او دا جیداد او ترکه او نقدي او دا هغې کې لاړ شي د دې نورو کې سیاست کې خو د موروثیت چې دی نو دا خو ډېره غټه دا به وایم چې کنځل ده خو مونږ خلک چې دی نو مطلب دی روان یو کوي بیا د دې په دویم اړخ باندې کانټرا دغه چې کوم دی هغه دا وایم چې نه داسې ده چې ډېرو خلکو په دې کې قربانیانې ورکړي ډېرو خاندانونو قربانیانې ورکړي د پاکستان په جوړېدو کې یا مطلب دا دی د نورو مشکلاتو نه د عوامو بچ کولو کې لکه ډېرو پاټو داسې دغه پاټۍ شته چې موږ د هغې قدر کوو هغې چې دی مطلب دا دی قربانیانې ورکړي دي لکه موږ به دا وایو چېرې باچا خان قربانیانې ورکړي دي بیا به دا وایو چېرې بټو صاحب قربانیانې ورکړي دي نور خو داسې زه نه ګورم چې چا داسې قربانیانې ورکړي باقي دغه به پکې وکړو که نه هغه لکه لږ ډېر پکې دغه وکړو چې او یاره داسې خلک شته چې هغه خو دا دلته زمونږ په دغه چې کوم خلک دي بغیر د قربانیانو نه چې کوم سړی راځي او په موږ مسلط کېږي موږ د دې مخالفت کوو د دې خلاف یو نو نور ملګري به چې دی څه خبرې په دې باندې کوي چې که داسې څه خبره پاتې وي نو شرف الدین مې چې دی نو بیا افسر ته ورسوي. السلام علیکم.